بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في قيام رمضان. دا فصل لے پا بیان دا قیام دا رمضان کی. دا تراویح دا منز بیان راتکی حدیث کی چونکی قیام لفظ راغلے وسننت لکم قیامه دا غید وجنے لفظ دا قیام ذکر کو و بید نفلونا علیہ دا ذکر ذکر کی چھ نفلو سرے پگنو مانو کی پگنو احکامو کی حکم گنو احکامو کی دا غین بدل لے جماعت دا نفل نہیں سی او دا با جماعت پکاری صرف رمضان کی گی او غار وقت کی گی ختم باغی کی نہیں دی کہ ختم بدی کی مسنون دے نرسی خاص وقت دا دی دا بارہ دی غیر بارہ نشتا خاص تعداد دے شل رکات آگی کی دا نشتا دی اعتبار سرزان لذکر کئی. ناول نمبر راتا وصف بیانی چه حکمی دے تعدادی بیانی کیفیت دا ادائی بے راتا بیانی او بے راتا اول نمبر وصف دویم نمبر وقت ویما او دریم نمبر عدد سو ترویحی بی چلورم کیف و پنزم نمبر کم چالکا مجموعہ سمرا قیرت پکی بکار دے غیر سید دا گوری اولا مسئلہ دا چی پر رمضان کی پا مسجد کی پا جمع سرا دا شل رکات تراویح کول مستحب دی صاحب دا قدرئی وی اور بسی صاحب دی ہدائی برد کئی چی مستحب نا سنت دی یو دویم دا با پس دا فرض مند مخستان نادا کی گی او مفتابی رای دادا چی ترسو دی فرض نہیں کری دا سر تراویح کی گی نا باقی دی ویترو نکا شاتش ولی سباک نکی خوچ دا فرض نرستوی نکا دا ویترو نمخ کی بھی بہتر دا اجعلو آخر صلاتکم ویترا آخر صلاتکم باللیل ویترا دا سیدہ کانا خوکا شاتشم سباک نکی عدد پینزه ترویحی بکی یو ترویحه کی چلور رکاتی پا دو سلامون مانی دوا پا یو سلام بے دو رکاتا پا یو سلام چلور رکات شو بیری جلسی استراحت وکی دمدی وکی دا یو ترویحه شوا بے با دو رکاتا پا یو سلام وکی بے دو رکاتا پا یو سلام وکی اتبشی دا اور بسی چلورو کی با بے استر جلسی استراحت وکی دم با وکی بے با دغشان چلورو کی بے دما بے با چلورو کی بے دما بے با چلورو کی شل برش وی کنا بیم دی دمو کی یقین بس پا ویتر کئی نور قصہ کو گو رئی یستحب مستحب دا ایجتمع الناس چی جمع شی خلق فی شہر رمضان پمیش در رمضان کی بعد العشاء پس دا عشانا دای دا وقت بیان دے نو که دا فرض من نمخ کی چوکی نکی گی دا زین کے کینا وی خوا یو سڑے رالی و تراویح ولاړی دی او منزی لا فرض هم نه دی کړی تراو کې به شرکت وکم فرض من بزان لا وکم دا څه نه کیږي اول فرض وکا به تراو کې شریک شه نو کوم دی امام سره راونی ولی خبخه 400 وال وای کوم پاتې شو ځان لمه وکي کنه پاتې شو الوتر نو کته دسی وخت کې رالی چې هغه وتر کې ولاړ دی نو یاد سی وایا تانا دو دری چلور رکات تراویح تلی دی دری خو نہیں خو چلور تلی شپک تلی اتا تلی دی لس تلی دی نو امام وطر مانے ودری دلو تالا دام جائز دا چی وطرو کی شریک شی و تراویح شاتا کی او دام جائز دا چی اول خپل تراویح وکی و غیر کی وطر وکی خو اول طریقه بہتر دا وطرو کی شریک شا تراویح ببقایزان لوکی کنا تاسو پویا شولی وګورئ برحال مسله دا شول چې بعد العشاء بی فیصلی بهم امامهم من بو کې دیو تدیو امام خمسه ترویحات پنځه تراویح ترویحی یادې ک ترویحی کل ترویحه بتسلیمتین هر ترویحه کې بدو سلامونه چلو رکعات بی نو پنچارا 20 شو کنه ترویحه راحت نه ده نو هر چلو رکعاتونه پس راحت دمی د بارکینی کنه زکه ته ترویحه وای نو ویجلس بین کل ترویحتین مقدار ترویحه اوس دا مسله
چې څلور رکعات وکړي یو ترویح وشوله لبل ترویح کوي د دې دواړو ترویحو ترمنځ به څومره جلسه استراحت کوي دسی وایه څومره دمه به کوي وایي بهتره دا ده چې د یو ترویحي څومره ټیم نیولې دومره کینی 15 منټه کې څلور رکعات ادا شو که نه په 4 منټه کې ادا شو نو 4 منټه دمه وکړه بیا 4 منټه بیا په نورو 4 تېر کړه بیا 4 منټه دمه وکړه که 15 منټه به تېرېدل 15 منټه دمه کوه که شپږ به تېرېدل شپږ کوه پوه شولی که نه خدا خبره چې ویجلس بین کل ترویحتین دا جلوس نه دی ضروري که څوک کینی او که څوک په مکه کې دی طواف کوي او که څوک په دغې کې ځان له نوافل کوي او که څوک استغفار کوي درود شریف وایي د جلسه استراحت کې هر څه کولی جلسه ورته هم وایه په دغه انتظار کې هر څه کولی شي پوهېږئ پې او خلک څه کوي چې څنګه یو ترویحه پوره شي سبحان الله یو بیا چغې شروع کړي نه چغې نشته دی ښه تیز ذکر د ذکر کې سر اولا دی او خصوصا داسې وخت کې تیز ذکر کول چې نورو ته بې تکلیفي وي خو بیا بیخي نه کې ذکر بالجهر د باره شرایط د هغې کې یو دا دی چې ستا د ذکر په وجه چاته تکلیف نه وي دا صرف د ذکر خبره نه ده دا د تلاوت هم ده لکه دا پر سپیکل کې د تقریرونو هم ده او کله تلاوتونه کې او جمعې شپه او کله نعتونه وي دې ته نه ګورې چاته تکلیف دی که نه دی پوهېږې که نه حضرت عمر ته حضرت عایشې یو پیغام ولېږلو جلد یو کس راغلی دی او د بیان چوقي دی او زما د کمرې خواصه بیانونه کوي حضرت عمر ورته ویل هلکه بیا به داسې نه کې منه شو څه ورځې بیا راغلی بیا لګې او بیا ورته سړی ولېږلو چې دا خو بیا راغلی دی ورته ویې ویل ښه ته لږ د بیان دومره شوقي ویل سم شو که نه سمېږي ستا به ملا یو زما به را ډانګي تقریرونه شوقي وازونه ورسپیکل لیکل او کړی خلکو ته تکلیف ورکړي برحال غوږ شي ښه ویجلسو کینی با بین کل ترویحتین بما بین د دو ترویحو مقدار ترویحه په مقدار د یو ترویحی بکینی ثم یوتر بهم اخره کې بدی خلکو توی تروکی ذکر لفظ الاستحباب تا صاحب دی دای په قدرې مولارت کوي هغه څه ویلی یستحب دا څه وکنه وای ذکر کړی دی لفظ استحباب ولا صح انها سنه سیدا ذلک دا تراوی سنت مؤکده دي تاسو لږ ځان پوهه کوي تراوی څه دي مطلق تراوی به په جماعت سره کول دام سنت مؤکده دي خو علی الکفایه دي مخکې سنت عین وس دي علی الکفایه که په محله کې ځینې چا به جمع سره تراوی وکړلې نو دا د ټولو دپاره کافي شوله که نورې ځان له کوي څه نه کوي خو که چام تراوی به جمع سره ونه کړلې نو صحیح ده د تراویح سنت مؤکده به ځان له ځان لکړي حکم به ادا کړي خو په جمع سره نه دي کړي باغی ګناهګار دي ما به خبره پتن لګي پوه شئ که درې حکم زه بیانوم تاسو ګورئ فرق معلوم شي ځان له تراویح کول سنت مؤکده دي مطلق تراویح ځان له کول نه یادومه یعنی مطلق تراویح کول دا زده شوه او په جماعت سره کول سنت هغه سنت مؤکده عینو جماعت سره کول سنت مؤکده علی الکفایه دي او په مسجد کې کول دا ځان له سنت دي اوس حکومت د وکشه کچا تراویح ونه کړلې نو ګناهګار شو ځکه چې سنت مؤکده عامه حکم یې پرې ښودلو دا خو شو کچا وکړلې خو ځان له وکړلې اوس به ګورو که په دې محله کې به جمع سره شوي نو هغه دویم حکم ادا شوی زه په هغې بیا نه دی ګناهګار خو ثواب نه به هر حال محرومه شو صحیح شو که چا هم په جمع نه دي کړي نو بیا ټول په یو سنت مؤکده حکم پرې ښودو ګناهګار شو چې هغه جمع سره کولو دریم که مسجد نه بار وکړلې نو اوس بیا واوره که په دې مسجد کې چا هم جمع سره کړي بس ټیک ده مسجد کې کول هم سنت علی الکفایي دي ټولو غاړه خلاصه شوله او که جمع کړي او مسجد کې نه کړي دا بل پتر کې سنت به ګناهګار دي دا شی ودی او موږ قصې شروع کړو دا غره کې په کتاب دی لاسمي کې دي ودرېګه توجه خرابې موږ لاسي تاسو ما خبره پوه شولې کنه څو سنت مې بیان کړه درې تراویح ځان له سنت دي د جمع سنت مؤکده ده علی الکفایي دا بیل شه دی مسجد کې کول بیل شه دی
دا ټول بیل بیل سنتونه دي ګورئ هغه هم یې قسم شروع کړي خو دا میلوګانو د دي چې څه ته وایي هغه سیلاب کوم ځای ویوړل وایي دا دغه شان شي نو باندې سر دی خو خیر خپل سیلاب بولې که سیلاب خړ وړی وګورئ ولا صح انها سنه توجه كذا روى الحسن امام حسن روایت کړی دی نبی حنیفه رحمه الله دلیل یې سره چې لکه تراوی سنت مؤکده دي توجه لانه واظب عليه الخلفاء ځکه مواظبت کړی دی بتراو باندې خلفای راشدینو خدلته تقریبا د کني درې خلفات مراد دي حضرت عمر حضرت عثمان او حضرت علي رضوان الله علی مجمعین حضرت ابوبکر په زمانہ کې بجمع سره دا قصه نه و نو د تراوی په جمع باندې کول د نبی له سلام هم کړی دي خو بس یو شپې کړی وي به ونه کړل او وجم بیان کړی ولی ونکم د شنه چې درمانی فرض شي او به حضرت عمر شروع کړل بجمع معنی خلک قتل ځان لګی دي نو په ابي ابن كعب باندې ټول راجم کړو بس دغه نه بس صحابه کې چا مرد ونه کړل نو دا یو قسمه اجماع د صحابه او د تاسو به اجماع بیان ان شاء الله وای یو صحابي کاروي کو نور به چپ شي اجماعي سکوتي ورته وای نه د ټول په اجماع شوله او به دغه شند شروع شوله باقي نبی عليه السلام مطلق تراوی کړی دي تعداد به تنه نقل ګوري لانه عليه السلام چې واظب عليها مواظبت وکړلو زکه چې مواظبت کړی دی بدی تراو باندې خلفای راشدینو نو مواظبت څنګه د نبی له سلام په یو کار باندې سنتي که خلفای راشدین یو کار باندې مواظبت وکي مشګدام سنتي خو ما ویلکم سنت دی بجمع سره کول کفایي ویلو کنه دغه دلیل خنو نبی له سلام ولې نه دی کړی جواب بين والنبي صلى الله عليه وسلم چې بين العذر هغه عذر بیان کړو کنه فی ترکی پپری خودلو د مواظبت کی او هو هغه د خشیت ان تكتب علينا ويردا و چې فرض نشي په موږ باندې تاسو راسي لاندې به راشي د عبد الحی لکنوی رحم الله حاشیه لګولې ده ډیره مزیدار خبره کړې ده هغه وی مان ته پوسو شول بدول سبب چیسي هجری کی میں امن صلی التراویح چې څوک اترکات تراویح کوي نو څه حساب کتاب به یو به حدیث هم ذکر کړ چې نبی له سلام داسې کړیو نو دا وته جواب کوي فاجبت بجواب بما محصله هغه خلاصه ده چې جمهور اصولینو رائے ده چې سنت چاته وي چې کم کار نبی له سلام مواظبت سره کړی او دا خو نبی له سلام مواظبت سره نه دی کړی لہذا سنت نه دی شل تراویح یادې د سیده کنه وورا ان جمهور الاصوليين جري يعرفون السنه بما واظب عليه الرسول فحسبه بس فعلى هذا التعريف يكون سنته وذلك القدر المذكور كم تراويح النبي عليه السلام نقل صرف دقه تراويح سنت دي نورنا هو ما زاد عليه يكون زيد چکی اتو زيد چکی د دول سن زيد چکی بس مستحب ودا فتح القدير كم دي محققين علماء وی سنت تعریف اوریا لکه سنت چاته وی بمواظب عليه الرسول چې رسول به مواظبت کړي او خلفاهم به کړي ډول سنت دي نه بدغه تعریف سره تراوی شل واړه سنت مؤکده شوی دا صحیح وإليه تشير عبارات الفقهاء في مواضع شتى وهو المستفاد من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نبی اسلام خپل کارته سنت ویلې عمل ته خلفاء وغه ته ویلې او بل ما تفصیل بده معنی اجماع ده حضرت عمر خلق راجم کړه چا به انکار وکړو نه خدای اجماع شو لکنه فإن أبل بديك عليكم فإن كلمة عليكم تدل على اللزوم دغه شان سنت الخلفاء بخپل سنت عتب کړي دي رسی بی بارحال لقی صدا نو تراوی شل والا سنت مؤکده دي شل والا دریم سلورم کیف وسنت فيها الجماعات دا بیل خبر ده ما وختي وکړه جماعت په بیل سنت ده خو هغه مطلق تراوی سنت مؤکده وی کزان لیکه جماعت سره او په جماعت سره سنت مؤکده دي خو على الكفايه لكن على وجه الكفايه حتى نتیجه بداشي لو امتنع اهل المسجد كچنه منشي د یو مسجد والا اقامتها
د تراو د قائم اولونه جماعت سره ځان لزان لیو کی نو کانو مسیئین ټول بګونانګاری ولو اقامها البعض او کچری بازی جماعت سره وکی او څوک ته پاتې شولو نو هغه به نه دی ګونانګار یعنی هغه ځان لوکی بازی کسانی جمع سره وکی جماعت کی او بازی څه وکی ځان لا چا چې ځان لا وکړه صحیح د ثواب د جمع ملاونه شو خو ګونانګار نه دی فالمتخلف وصلی چې ځان لا پاتې شي یعنی ځان لوکی د جماعت نه تارک للفضیلت تارک د فضیلت دی دلیل لأن افراد الصحابه چې يروى عنهم التخلف روایت د داغونه شاته پاتې کېدل چې ځان لبه کول جمع سره به نه کول حضرت عمر خپل هم دسیو دسی کړیو کماله والمستحب في الجلوس بين الترويحتين دا خبره متن کې کړی و وای مستحب دا په جلوس کې په مابین د دوه ترویحو کې څومره مقدار الترویحه في الجلوس ټکی معنی علما ورت کړي وای دا تسامح د جلوس نه دی پکار څه وای مستحب په جلوس کې نه ده مستحب په انتظار کې ده یو ترویحه وشوله د بلې په انتظار کې کته کینی او کته طواف کې او کته نفل کې او کته قرات کې نه جلوس مو آیا دغه انتظار مستحب دي څومره دی یو ترویحه موافق مقدار الترویحه وکذا مکی ولو بده سي کول بدغه یو څلور رکعاتونه بس به طواف کول واقعا او هنا سنوات وکذا بین الخامسه وبین الوتر د پنځه څلور پوره شو پنځه څلور څه مطلب څلور شل رکعات پوره شو کنه اوس وتر نمبر دی به موکا لعادت اهل الحرمین ځکه عادت د اهل حرمینو داسې خواغو هنا ستنه کوله طواف به کو انو چا بنفل کول لاندې حدیث لیکل کړي ذکر کړي دي مخکې راځي واستحسن البعض الاستراحه چا بل خبره کړي دا لکه هغه د سویلې دي چې کله د لس رکعات وکړه کنه لس نیم تر اوس جلسه استراحت وکړي خو دا صحیح نه ده او مستحسن ګرځولي بعضي علماء استراحت على 5 تسلیمات په 5 سلامونو یعنی بلا رکعاتو وليس بصحيحين دا صحیح نه ده وقوله ثم يوتر بهم ببخلق تويتر وکي الګ دینه معلومیږي چې د وتر وخت ګوره بعد العشاء ده نو وتر بد تراونم بس کې اصل کې وتر پس ته معیشا نه دي د فرضونه او دا تراوی تابع د فرض دي نو وتر پس ته تراونم شو يشير الى ان وقتها وقت وتر چې دي بعد العشاء د تراو چې دا بعد العشاء دی قبل الوتر دی دې ته اشاره وکړه خو ګوره راجح ده راجح مفتابی راي چې د تراو وخت بعد العشاء دی بس کله وترونه مخ کې و خدا دانه چرستونه کیږي تر سبا پورې دی بعد العشاء شروع شي فرض من بس تر څو چې صبح صادق نه راغلی ټول وخت څنګه د وتر دی دغه شند تراو دی پوه شئ به وبه قال عامة المشايخ والاصح وي كان اصح هذا ان وقتها بعد العشاء الى اخر الليل بور قبل الوتر وبعده ودوالو کې سيده لانها نوافل وذكذا نوافل لسنه او مسنون شوي دي بعد العشاء مسنون شوي دي رسبي بنزم مساله كم ولم يذكر قدر القراءه وسوال دار چې قرات به بږي څومره کوي تراو کې با قرات څومره نو چا ویلي دومره قرات دغه څنګه چې ما خام کې کوي وجه دا د نفل منځ دی نه تخفیف پکار دی نو فرض کې چټول نه کم قرات ویلې کیږي هغه کم منځ کې ویلې کیږي ما خام کې نو دې کوم دي دومره وي خدا صحیح نه ده چا ویلي دي چې مخصن عمر دی کوي سید ادم علی سیم امام صاحب نقل دلس آیات دی وی په هر رکعت کې نو مېش کې به یو ختم برابر شي دا پکې بل مسله وسوا وري مطلق تراوی سنت مؤکده عین او بجماعت سره سنت مؤکده کفایي او په مسجد کې سنت مؤکده کفایي او یو پیر به قرآن ویل سنت یو پیر به ټول مېش کې بهتر ادا ده چې ټول تراوی مشتمل کې په صورت په ختم معنی او به بهتر ادا ده چې وشتمه پورې ورسه چل ترې ختم کو بقایه به تراوی نه پرې دي به چې په تلاوت کې رقم دینه کې کولای شي او کچاله سورزو کې وکړلو
باقی تراوی کول یام هم صحیح ده، پنځو کې وکړلو دریو کې کوي هم صحیح ده، خو دومره تیز به نه وایي چې لحن جلی پکې مقتدین به نه پوهېږي. اوس د قرت خبرې کوو، د موږ ټول قارئین یې که نه، او زه خو ډېر وختي نه قاري یم ښه، هغه وخت نه قاري یم چې لا قارئین هم نو قارئین. نو زم دا ختمونه کوم، تاسو به هم کوئ، د ختمونو خبرې کوو. نو داسې تلاوت کول چې مقتدین نه پوهېږي لحن جلی کوي، بیا خو قرت بیا خو مون ماتوي. نو خیر دی صحیح ده، درې شپو کې هم وکړه، د دې اجازت دی، خو دومره ده چې په تلاوت د خلک پوهېږي لحن جلی نه خالي. تاسو پوهېږئ که نه؟ خو به هر حال بهتره دا ده ویشتمې ته ورسې. ورسره اهمه مسله دا ده چې څوک تراویح کوي پیسې پې اخیستلی شي که نه. لکه موږ به تراویح کې ختم وکړلو، پیسې بیا راکړې، ټول کال به هم پې سبق ویلو، کراچۍ ته به هم په دې تللو، روپۍ به هم جمع کړې وې. نو دا صحیح دي که نه دي؟ نو احتیاط او راجح رای بهرحال دا ده چې زموږ د احنافو اصل مسلک دا دی، یاد ساتئ ښه، دا قانون دی چې کل طاعة یختص بها المسلم، هر هغه طاعت چې مسلمان ورپورې خاص وي په هغې اجرت اخیستل نه جایز. او قرت قرآن ویل په تراویح کې دا طاعت دی، عبادت دی، مسلمان پورې خاص دی، نه دې باندې اجرت اخیستل. په اذان هم نه و جایز، امامتۍ باندې، په درس باندې، قضاوت باندې. خدا دې چې دا پرېښودل شو، نو علامه شامي پوره بحث کړی دی او نچوړې دا راایستلی. کوم عبادات داسې وو که چېرې پیسې پې نه ورکول کېږي، نه اخیستل کېږي، پرېښودل کېږي، نو په دغې کې به حکم دا دی بس پیسې بقدر ضرورت دی جایز شي، درس شو، امامتي شو، اذان شو، قضاوت شو، منصبونه چې دي شرعي. خو چې کوم داسې دي چې هغه پیسې نه ورکې، نه پرېښودل کېږي، هغې کې پیسې به هم ناجایز دي، په خپل حالت باندې دي. مخکې ضرورات تبیح المحظورات وجه وه، او ورپسې ماده د ضرورت تقدرو، نو دې کې ضرورت هم دقه ځای پورې دی، نورو کې نشته دی. ځکه که څوک پیسې نه ورکوي د عبادت پاتې کېږي، نه پاتې کېږي. یا تراویح دي کوي که نه، هېڅ خبره نه ده، نه رسوي. تنویر رحمه الله لیکلي دي، تاسو وګورئ، که چېرې دا اوږد منځ کول په مقتدینو باندې ثقیلو، نو مې کوئ، بس عامې تراویح کوئ. ثقیلو نو که بغیر د اجرت امام نه کوي، نو اجرت د مقتدینو نه اخیستل د هغې نه هم زیات ثقیل دي. چې غواړي مې کوئ، همداسې تراویح کوئ. څه داسې طاعت خو نه دی چې پاتې شو ګناهګار شو. او اهم هم دا دی چې نور قرین د مفت والا میلاویږي. نو که څوک اجرت غواړي باقاعده، بیا خو بیخي منع ده، اول نه خبرو کې روپۍ به راکوئ. نو که مقرر کي نو اجاره ده او په طاعت ده ناجایز ده، صحیح اجاره ده خو په طاعت ده، نو دا ټیک نه ده. او که مقرر هم نشي، نو بیا پکې لا اجاره فاسده هم شوه، اجرت هم پکې مجهول دی، نو ډبل منع شو. او که شرط ونه لګوي او عرف جوړ وي، زموږ په دې مادو کې 42 43 44 دا مادي دغه شان دي. المعروف عرفا کالمشروط شرطا، کالمعروف عرفا، کوم شی چې په عرف کې معروف وي دا داسې لکه چې بغیر شرط دی ولګو. نو که عرف کې خو شته که نه د پیسو، نو دا هم داسې لکه چې شرط لګې به هم نه دی ټیک، نه رسېږي. او هسې موږ یې ول هسې ورکوو. مفتي احمد صاحب رحمه الله به ډېره سختي کړې، هغوی هسې ول ورکوي، وایي د دې قاري او قاري م وایي زه هسې کوم، وایي د دواړو امتحان والی. د قاري له یو کال تاسو پیسې ورمکئ، تاسو وګورئ دا بل کال له راځي. او د مقتدیانو ته ووایه چې قاري څه کال رانه لیځئ، تاسو خو پیسې ورکئ که نه، ویې ورکئ؟ نه ورکئ. ښه غریب یې غلی نه ورکئ، خو څوک یې ورته کوي غلی ورکئ. اگر چې مفتی فرید صاحب رحمه الله وایي، هغه داسې لیکلي په دعوی فریدیه کې چې په امامتۍ یې او امام هم جوړېږي، امامتۍ باندې خو ټیک دي. مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله په دې هم رد کړی. موږ به مقصود ته ګورو، مقصود امامتي ده که نه قرآن ویلي. امامتي خو چې قرآن تل دغه ختم شي، ختم به درې شپو پنځو کې امامتي هم ختم شي، بیا خو یې نور څوک کوي، نو هغه صحیح معلومیږي. بهرحال احتیاط به بدي کې چې پیسې نه باقاعده شرط ولګي او نه معروف واخیستې شي، او که معروف نه هغه وایي ترویج جوړېږي، بدعات رواج جوړېږي، به یې مه کوئ.
پرې دی بس پیسې به بالکل مالې بیخي نیت مه کوئ ثواب درته نه میلاویږي ثواب نه ځان ولې محروموئ ورسېدې چا په دې کې څه سوالي دغه خو به برکو نه د دې متعلق وایم راځي دغه برکو به نور سوالات کو ولم يذكر قدر القراءه او ذکر کړی نه دی قدر د قرات څومره قرات بکی واکثر المشایخ على ان سنت فيها سنت بدی کی تراو کی الختم مره یو پر ختم کولی فلم يترك على دا ختم بن بریدی لکسل القوم د قوم د سستوالی په وجه کزویب خلق قوم کی خو یو خبره د زویب ناس منګ اړم ودنه کیږي مې پرې دا خپل کار وکي بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات تړي رحمه خبره ده عبد ورسول ته ورسېدلی امام شافعي رحم الله مسلک دار چې تشهد کی درود شریف هم لازم دی موږ حناف وای بګي نه دی لازم نو داغه مو معنا خیر دی احتیاط معنی وکړه چې څنګه عبد ورسول ته ورسېدلی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وایا درود شریف کافی شو بلکې اللهم صل علی محمد معنی کافی کیږي به سلام واړه دا مګو چې بروغ درود وی او به اللهم ربنا اتنا فی الدنيا دعاګانې وی او به سلام اړه څوک چې ته څوې چې لګیلان کو بقاری کې خدای دې غیر کما کو بس دغه پوری کافی ده او مراب سے ودرېګا څنګه دا حق دی امام جمع سلامونس کولته مو ودرېګا ته ورانه کې چې د سکار کې چې ستا په وجه باندې جمع کې قلت راځي دا څوې بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها كقوم نبرداش کول بریدي به اذا علم انها تثقل على الناس فيږي کنه چې خلکو ثقيل جوړيږي وجه دار ان ليست بسنه هذا سنه مؤكده نه دي چې ته ونه خلي خامخايوي ولا يصلي الوتر بجماعه بل مسله دا د غره دا وتر جماعت سره کېدل الله صرف پچا کی دي رمضان کی رمضان نه علاوه به وتر جماعت سره نه کې لکه وجه سره دم چې خندل خپل دي سر د سینې ولې دي پډري خدای غر کچ او څو ګوري د وسانو سم سر دي سمویل وتر به جماعت سره نه کو عزیز ته یو بل مسله وکم اهمه مسله دا ده چې د نفل او جمع چې دا کنه په تداعی سره د مکروه ده تداعی چاته ویل کی دعوت د جمع خلکو ته ورکول دغه علامه ده چې مقتدین څلورو یا زیتو په نفل او جمع کې د مکروه ده ذات تداعی ده بس مقتدین څلور مقتدینو یا زیتو د نفل او جمع مکروه ده او کدریو دي کې اختلاف دی احتیاط دادي چې مقتدین دریم نه ها که یو مقتدی او نفل او جمع کې یو امامو دو مقتدین یو امامو به ټیک ده تاسو به داسې تعبیر کوي چې د نفل او جمع به تور تداعی نه ده صحیح څوک باندې تاسو کې تداعی څه معنی چې مقتدین څلور وي نو سره شی وتر لا وتر چې دی کنه دا د رمضان نه علاوه به جمع کې نو دی کې من وجین نفل دی اندا نفل بجمع کول دي نه ده صحیح کا وګورئ ولا يصلى الوتر بجماعه في غير شهر رمضان عليه اجماع المسلمين بريد مسلمانانو اجماع ده والله اعلم تاسو په شولې راځي امام د قرات خبرې مشروع کړې وي ناغوس بداوس اخیره کې کومه مسله وکړه دا لګ مخ کې وځو کله خلک داسې کوي چې یو بیر ختم وکي یعنی اعتکاف کې هم تور کسان ناسي تراویح وکي بورا او بیزان لبل جمع کوي هغه کې مستقل ختم شروع کړي نو هغه کې دغه حکم دی ک دوه مقتدینو بلا اختلاف جایز ده او کدریو اختلاف سره جایز ده کڅلورو به خو بيخي مکروه ده اخو تاسو نفل کوي نه رسیب همدغه شان یو ځکه دي ختم وکړلو تراویح د شل واړه بوره کړلې وسراري نور خلکو ته تراویح کې ختم مکه کې دا صحیح نه کې ځکه ته خو متنفلی او شاته مقتدی در بس ولال دیغه سنت مؤکده ادا کوي نو مقتدی حال قوي شو د امام د حال نه دا صحیح کیږي ها یو ځکه ختم کړي دي لس ورځو کې مثلا بقایل لس ورځو کې بل چاته ختم کې او غولا ختم هم نه دی کړي بس صحیح ده تبه چالکا یو بیره توجه یو بیره قرات کول څو سنتو کنه اخو د خپل کړي دي یو بیره ختم کول سنتو د کړي دي چې دوباره کوي د قرات خو نفل له
او مقتدی چوري دغه سنت دینو قوي شو کنه نو مړه دا شي نه پرې د اصلي منځ له اعتبار دی قرت لنه دی چاله اعتبار دی اصلي منځ دم سنت موقته دی تراوی دی دا غوم دی نه صحیح بل با ختم چې کو د خیر سره هغه کې سنت طریقه دا چې نور لسم رکعات کې په سورې ناس باندې رکعات ختم سورې ناس پرم کو رکعات به وکړو به چې بل رکعات تر پاسې دلو به الف لام نشرو کو سورې بقره سي سبب وایو دا سنت طریقه ده اگر چې الټه ویل چې دی کنه بشارات لل دا مکروه خدا صرف فرض کې یا دا خو نفل دی دا څه دی نفل او دویم دا د غشان حدیث کې راغلی اوس نور ته بوسونه کوي چې خبر ما تم را یادېږي ځکه ډېرې قصې دي تهجد کوي کنه خلک هلکه ولې څه دی ونه یار تهجد خلک په جمع سره کوي کنه همدغه حکم دی نفل مونږ دی په جمع کوي نفل مونږ دی په جمع کوي نو که مقتدین دوه صحیح ده یو صحیح ده او که دریو اختلافي صحیح ده او که څلور بیخي مکروه ده مقتدین د وجنه فتراو کې پهلې رکعت دن کې دوه مګتی پهلنې رکعت لن کول او دوه مقت کول چې مقتدین سره ودرګم خانه ده حکم غدار چې ور رکعت دی ودی داسې ده کنه نو ته اول رکعت لن کې او دوه مقت کې نه دا ښه کار نه دی که څوک نو ودرېږي دا غلطي ده خو د شکار ولنه دی وکړ نابالغ ماشوم تراوی کولې شي کنه موږ مخکې ویلو دا خو مخکې مسله ده چې نابالغ ماشوم چې دی هغه امام نشي جوړېدل نه په نفلو کې نه په تراوو کې نه په واجبو کې نه په فرضو کې البته نابالغ ول جوړېدل شي چاله خلک شبینی کوي دا شبینه ما هو ویلکه په ولاړی قلای رستو نه خو نه تدعی سره نفل جمع کول دا خو نه ده ټیک تراو کې بس دسي تلاوت بکې چې مقتدین فيږي له نجرین خالی درې آیات باندې اکتفا کول شي سبق نه کوي کڅوک په یو سلام باندې څلور رکعات کوي شپږ کوي اته کوي صحیح ده خو مکروه ده خاص کر ته ونه کزید کې موږ ویل امام سے باندې شپې څو پورې کول شي په یو سلام اته کنه اته نه زید به کراهت پیدا کوي نه بهتر ده څو څو کې په یو سلام باندې دوه رکعات کې توجه جی کڅوک دیم سلام دیم قاعده کې کینه نه سلو دریم ته پاتې دلو دریم رکعت ته نو کو در سوانی درس کې روان دي ان شاء الله خود فرض خبره ده بلکې موږ مخ کې ویل کنه چې هر شفعه د نفل بیل بیلې دریم ته پاتې دلو کنه او به ور سره څلورم هم وکړو نو لنی دوینه دي شی فرض پرې خېده قاعده هر شفعه بیل بیلې کنه نو لنو دوه رکعات قاعده خزان لا فرضي قاعده او قاعده اخیره فرضي اخیری دوه شو حتی دولنو دوه قرات بم را ګرځي کې ختمه کړي خوږي کنه لم دې مثلا د خبر هل خزي کده سي نږدې ولاړی دا د صفوف مسله ده چې سره منځ کې و دیوالي نور خزي د سلو سره نږدې سب کې نو بس اقتدای ټیک د غنی نه صحیح کیږي یو وخت کې یو جماعت کې دو جمع کول خینه دي به دی غنه کې رسو دی بل ټیم کې کوي خنه دغه شان کول خپل تسبیحات باندې سوچ پکار دي چې ته اوس په رکوع کې وی چې دغه ځای پورې مې ویل ور پسې رکعات کې به دغه ځای پورې هم دا خنه کوي یو ځای مرانی صحیح کنه بدل وای سنا چې سبحانك اللهم بهتره ده چوي کنه ول خبره نشته ک مقتدیانو معنی ثقيله وا ک مقتدیانو معنی ثقيله و ډاریک جوړیږي الحمدلله شروع کوا او اللهم صل علی محمد سلام علیه پیسې غسل مطلقاً نه دي سي احتیاط دار چې نه لیمم بل څه خبره خاص آیاتونه بس په ماغي تراوی کې تراوی اصل کې نفل سری نفل کې وسعت دی ښا کله غيو درې آیات تاویل ور پسې رکعت کې دغه دوباره هم سبق نشته تراوی کې جایز دي عام فرض کې ک نور درځي او دغه به مکروه ده
هم داسې مکروه نه ده چې منځ مکروه تحریمي خلاف اولاد مکروه تنزیل سیده سهو نه واجبه نو کولی شي که همدغه دوه صورتې دې راټینګ کړي وي بس مقه اول رکعت دویم کې وي بس هم صحیح ده څه خبره پکې نشته د خلکو د وجې نه به ګناه نه کوي چې دومره تیز تلاوت خلک ته وایي کوه چې لهنې جلي پکې جوړېږي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق ځان له ختم کوي بس هغه جمعات کې یو ځای نه ودرېږي دوه جمعې یا یې دې رستو کوي او دلته دې نفلو نیت کوي دا پسې بله مسله ذهن ته راغله ته راوکې به نیت څنګه کوو نو نفلو کې حکم دار مطلق نیت کافي دی مونځ کوم بس اړه کې راوله مونځ کوم خو احتیاط دا دی چې دومره نیت کوه چې صلات اللیل کوم تراویح کوم قیام رمضان کوم او د شلو دپاره یو به نیت وکړو که نه 10 رکعاتو دپاره شروع کې بس دا کافي ده نو هغو له پکار د تبلیغ والا چې بل مقام کې کوي ختم او یا دې داسې کوي چې دې کې دې سره دې په نفلو کې شریکېږي تر هغو کې دې ځان له ختم کوي په نفلو خالص نه بلو په نیت